ټیمه پورې زمونږ اوسه پورې تحصیل شپ قدر خدمت چا هم نه دی کړی. ګورې څومره خلک چې راغلي دلته څومره مینېګان راغلي څومره امپیګان راغلي دي. بیا به زمونږ نور پروګرامونه نه شمولیتي الیکشن ته لا ورځ شته یا ټیم ډېر دی اب هم انشاءالله کې خیر کوو. خو یاره موږ هم درته وایو یو ځل پکې دا مسلم لیګ نوم هم وګورئ که دا مسلم لیګ نوم چېرته ښیي که چېرته مسلم لیګ نوم د لکار وکړي. صدر رحمت علي مومند صدر رحمت علي مومند وزیر اعظم وزیر اعظم. او بدقسمتي دا ده چې زمونږ او ستاسو دا ټول تحصیل شپ قدر ډېر محرومه پاتې شوی دی. که یو څوک دا وایي چې یاره که ایمینی راپاسي او که امپی را پاسي او که د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکی زمونږ ملګری زمونږ ورور یو هغه راپاسي چې هغه وایي چې یاره ما کار نه دی کړی زما دا کمزوري وه یا زما دا مجبوري وه، نو زه به یو خبره وکړم د خپل د شپ قدر عوامو ته چې د پاکستان کله ناباد شوی دی او کله ایمینیګان امپیګان صاحبان جوړ شوي دي، نو زه ورله چیلنج ورکوم چې یو ایمینی یو امپی دې راپاسي داسې یا دې څوک را پیدا کړي چې هغه ته د وفاق نه یا د صوبې نه فنډ نه دی میلاو، چې هغه ته فنډ نه دی میلاو شوی. نو که زموږ تحصیل شپ قدر بازار محرومه پاتې شوی دی یا زموږ شپ قدر اسپتال محرومه پاتې شوی دی یا زموږ سکول محرومه پاتې شوی دی یا زموږ کالج د محرومه پاتې شوي، نو بیا موږ هغه امپی او هغه ایمینی څخه خفګان هم وکړو چې یاره بس او تا سره ظلم او زیاتی شوی. خو نه که تا ته چېرته خپل کم فنډ دی د تحصیل شپ قدر او تا ته کم فنډ میلاو شوی دی نو او تا نه دی لګولې دا بیا تا تحصیل شپ قدر سره ډېر زیات ظلم او زیاتی کړی دی او دا ظلم او زیاتی به زه رسوم شپ قدر عوام ځان سره په خپله باندې هم کوي چې موږ داسې خلک ولیږو داسې خلکو له موږ وټ ورکړو داسې خلک موږ مخکې ږو چې هغه پورې زموږ اوسه پورې تحصیل شپ قدر خدمت چا هم نه دی کړی. ګورې څومره خلک چې راغلي دلته څومره مینېګان راغلي څومره امپیګان راغلي دي. موږ سره ټیکنیکل کالج نشته دی، موږ سره یو اسپتال دی تحصیل شپ قدر هیډ کوارټر اسپتال چې کوم دی دلته معمولی غوندې اکسیډنټ وشي ټوپک او ډز خو به پرېږده جدا خبره ده خو ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره. زموږ یو معمولي اکسیډنټ وشي دلته چې موږ شپ قدر اسپتال ته مریض ورسوو و یاره ریپورټ پېښور نه دا پېښور ته رسوی موږ سره د دپاره علاج نشته دی، نو هغه غریب معمولي اکسیډنټ کړی چې موږ په دې لاره باندې ودرځو اسپتال ته رسوو د هغه نه دومره بلیډینګ شوي داسې ډېر کیسونه وشو وفات شي او په ډز باندې چې ولګي خو بېله خبره ده. اوس دا کمزوري د چا ده؟ دا کمزوري دغه سیاسي نمایندګانو ده کوم چې موږ لیږلي چې اوسه پورې هغوی تحصیل شپ قدر اسپتال دا هم فیسلیټیټ کړو مجرد شپ قدر د عوام د هغې نه مستفید شي. موږ سره کالج نشته دی، موږ سره یو ډګري کالج دی د فار ګرلز هغه د کری بلډینګ کې دی. زموږ څومره بدقسمتۍ خبره ده پاکستان چې دا شوی خو زموږ تحصیل شپ قدر هم پکې دی که نه دا شپ قدر هم آزاد شوی دی. تاسو وګورئ چې زمونږ کومې خویندې دي زمونږ کومې بچی دي هغه د کری په بلډینګ کې ناستې دي د کری په بلډینګ کې هغې سبق وایي. دا زمونږ دا د چا کمزوري ده؟ دا زما او ستا کمزوري خو اول دا ده چې ما او تا وټ یو نااهل سړي له ورکړی دی او هغه هلته موږ لېږلی هغه هلته تللی دی او هغه بیا زما د تحصیل شپ قدر د بچو وروسته ټوخیل نه ساتلی. الیکشن راشي یو پرچه باندې موږ سټمپ وهو هغه سټمپ موږ او تاسو ټول عمر غلط والی دی. غلط هم ځکه والی دی چې موږ کوم خلک وړاندې کړي دي. نو زما د بازار دا حال دی، زما د سکولونو د بچو دا حال دی، زما د اسپتال دا حال دی، خو غلطي زما او ستا ده که نه چې صحیح پہچان هم نه دی کړی صحیح خلک هم نه دي لیږلي. تاسو خلک لیږلي دي خو هغه خلکو موږ له هېڅ هم نه دي کړي. تاسو سره یو طاقت دی او دغه طاقت چې تاسو دغه خلک ایوانونو ته ولېږئ او دا څومره محرومۍ دي زموږ دا به الله پاک ختمې کړي. خو که تاسو د خپل طاقت استعمال ټیک وکړو او تاسو د خپل طاقت استعمال د هغه چا دپاره وکړو چې تا ته پته لګي چې یاره دا کار کولی شي یا به دا کار وکړی شي. زموږ بدقسمتي دا ده چې په مرکز کې د یو پارټۍ حکومت موږ دلته محلوط حکومت ساز کړی، موږ کله چا لوټ ورکړی کله هم چا لوټ ورکړي او دا ټولې پارټۍ د خلکو ټیسټ کړلې او د ټول له موږ ګوټونه هم ورکړل. هر چا له مو ورکړو یاره موږ نن به پکې دا وګورو که دا چېرته ښه سړی یاره د راتلونکي وخت کې به دا وګورو که دا چېرته ښه سړی او دغه راپسې وخت کې به پسې دا وګورو که دا چېرته ښه سړی. یاره موږ هم درته وایو یو ځل پکې دا مسلم لیګ نوم هم وګورئ که دا مسلم لیګ نوم چېرته ښیي که چېرته مسلم لیګ نوم د لکار وکړي که چېرته هغې د ترقیاتي فنډ راوړي ترقیاتي کارونه د هغې راوړي. خو زر سره دا یو واده دلته کوم انشاءالله کې خیر که دلته ایمینی او امپی هر څوک جوړېږي او په مرکز کې انشاءالله زموږ حکومت راغلی او انشاءالله راځي به. نو زما د دې ځای نه
د دې کامران او د شهریار او د مرګړو زما دا وعده ان شاء الله کې خیری چې دا صفاو کو سیستم هم د ان شاء الله کې خیری هم زه بیرته ان شاء الله ټیکوم دا بر سره وعده ده که زه الیکشن کوم او کني کوم که زما پټای له سکوټ ورکې او کني ورکې زمونږه خدمت دا سیاست موږ دې لپاره کوو چې موږ د خپل علاقې خدمت کوو الحمدلله دغه بعضی مرګري سي موږ کړم دي بغیر د الیکشن نه څلور پنځه کاله مخکې موږ را پاسېدلي او تحصیل شپادر کې خلکو سره تعامل کوو تحصیلم کوو خلکو سره منډه او ترړم کوو ان شاء الله به مو سره وخو او به هم د سره وخو